أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان لها 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم गुंबत खिजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। ज़िंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फ़कीरों ने मदीने के फ़िज़ा मांगी है। दरूद शरीफ पर इखलास बानी हुआ है। हाँ वसुगुरा कुलाव दे वसुगुरा दा ख़त्म पर वक्त की दुआ कबलीगी। दा ख़त्म पर वक्त के सुमर मुसलमानान के ख़त्म लरागली वी दा टूलो हर सड़े बदी दिना यव दुआ मुस्तजाब उड़ी। यौ रिवायत के राजी सोक च द कुरान ख़त्म पशुरू के हाजिर शो बची कुरान शोरो का व आगे ता खलक हाजिर शो फ़कअन्नमा शहिद फुतूह अलमुस्लिमीन हीन तुफ्तह। दादी सीधे लके सड़े च द मुसलमानानों पर टूलू गज़ागानों की शामिल शी। यौ सड़े द कुरान द ख़त्म पर वक्त के हाजिर शी फ़कअन्नमा शहिदल गनाइम हीन तुक़सम। जंग बलचा वको गज़ा बलचा वकड़ा और सुमर च मुसलमानानू फतुहात पर दुनिया की कड़ी दी और सुमर ख़जानी द कैसर और द रूम और द किसरा द ईरान और द फ़ारिस दाए लुट कड़ी दी और ब्या पर मुसलमानानू तक़सीमी शीवी दी। द कुरान ख़त्म लचे और सड़े राशि दी दिसी मिसाल दे लका दा सड़े चे दे टूल फतुहातों की दागुई द माल तक़सीम पर वक्त के हाजिर शी। दे वक्त के सलोर ज़रा मलाइके सिर्फ द आमीन द पारा राजी। सलोर ज़रा मलाइके सिर्फ द आमीन द पारा राजी। हाँ तो वो कोई पिनन संग ऑप्शन देना दिसनत नो खैर दे दुई बटे के लगे भाई। सुमरा मुसलमानान चे द कुरान ख़त्म लराशी वह टोलो तबा अल्लाह यव दुआ कबूल शवी। यौ रिवायत की देश पे तज़रा मलाइके दोम रिवायत दे यौ लाख मलाइके द्रम रिवायत दे यौ लाख सलीरी ज़रा मलाइके सिर्फ द कुरान ख़त्म तहाजिरीगी। ब्या सुमर मुसलमानान चे ख़त्म लरागली वी द टोलो यव दुआ बखामखा कबलीगी। यव दुआ बखामखा कबलीगी। वस्तासु पर जहन की वसाते तासु कुम दुआ गवाड़े रमुंग बस दुआ ही चरता खुदा कारोबार राखियो यो गाड़े राखियो या चरता यो बिल्डिंग राखी स्कूल दा पारा या बदिसी चौड़ी के होती या चरता जॉब राखी। कुरान द दुआ चल खोद ले दे पतावाफ के पद्रेव चकरों के बदा अल्लाह तस्बीह अवलुई और पाकी वाई।
چې دې ګوټ له راشي نو 70,000 ملایکې به ستا استقبال کوي او دا 70,000 ملایکې به ته به صرف په دې ګوټ لاس لګې ادي به دعا کوي چې اے خدای دا سړی وبخې ستا میلمه دی نو د دې ګوټ نه د دې حجر اسود د ګوټه پورې چې څه دعا وکړي الله یې قبولوي 70,000 نیکۍ د طواف په یو قدم ملاویږي په اوله تلبیه د جنت زیره ملاویږي حاجی او عمره والا دا د الله ملمانه وي داود علیہ السلام تپوس کې چې تعالی راضي سوال ورکه و چې دې څه غواړي زه به ولا ورکوم که د چا دپاره دعا غواړي او زه به د دوی مخکیني ټول ګناهونه معاف کړم ټول ګناهونه په یو قدم د طواف 70,000 نیکۍ دي د صفا مروه په سعی باندې او یو غلامانو آزادولو ثواب دی د سر خریلو یا قنچي کولو په یو وخته یو نور او یو نیکی ده د یو نیکی ویلیو 70 دا ټول په جنت کې به یو محل وي چې د هغې به 70,000 کمرې وي د هرې کمرې به 70,000 دروازې وي په هره دروازه باندې به 70,000 فرشتے ستا استقبال کوي 4 کروڑ 90 لاکھ صرف دروازې دا د یوې نیکۍ ویلیو ده نو په دې وخت کې چې څومره کسان ختم له راغلي وي دا د الله پاک حکم دی دا یو رواج نه دی مخکې به ما دا ښه نه ګڼل په لاهور کې یو ډېر لوی شیخ الحدیث و د هغوی په ختم کې چا راغوښتی و نو هغه دا آیات ووی چې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون دا قرآن په دې خلق خوشاله شي دا د خوشحالۍ موقع ده دویم قرات ده فبذلك فلتفرحوا که خوشحالیږي په دې باندې خوشاله شه مونږ وایو چې یاره تش په نکاح باندې زنانه ته د مور او د پلار روزانه کرنسی بدل شي مخکې یو په لسوه د نکاح په الفاظو باندې یو په 70 ګونه باندې شي نبی علیہ السلام فرمایي په داسې حال کې د تعالی مرګ نه راځي چې تو ان میریډ او ته واده نه کې نبی علیہ السلام فرمایي هر بغیر واده والا دا دوزخی دی نو پس تش نکاح په الفاظو باندې ویلیو کرنسی د زیاته شي دته 1 په 70 باندې ملاویږي دا ولی بیا وای کومه زنانه چې په پیغلتوب کې مړه شوه پیغلتوب کې نو دا شهید ده لکه دې د واده ډولی او د واده جوړه او د واده جوړې او بیا دې د هغه خاون هغه ګل مذکور او ترخی خوږې او بیا د خواښې مذکور د خواښې سخر او د لیور او د یور او د اندرور هغه سپیړې او هغه لتې او هغه چپل دې نه دي خوړلي نو دا د یو لوی ثواب نه محرومه شوه نو که د نکاح نه مخکې دا مړه شوه نو نبی علیہ السلام فرمایي دا شهیده ده 70 کسان به د ځان سره جنت ته بوځي 70 کسان به د ځان سره جنت ته بوځي دا بله خبره ده پینډۍ کې مقابله وایو کالج کې چې it's good to be married but it's better to be unmarried the good او the better جنګو نو چا چې وي better to be unmarried هغوی وګټله هغه جدا خبره ده زموږ د مسلمانانو ذهن دا دی په دې نکاح باندې روزانه پلار ته د یو کال ایکسټرا عبادت اجر میلاویږي روزانه کور ته د مور ته د یو کال د عبادت مفت اجر میلاویږي 12 رحمتونه روزانه د کور ته مفت راځي دې زنانه ته همیشه د روزې اجر میلاویږي اجر الصائم
دې زنانه ته همیشه د ټولې شپې د عبادت اجر میلاویږي. دې زنانه ته 36 کروڑ کالو عبادت ثواب هر شپه میلاویږي. چا تاسو کو مولوی صاحب زنانه به اختر کې پلار کرزی او کنه مې بالکل بنزي د پلار کور ته چې دا لاړه شي 36 کروڑ کالو د عبادت نه دا محروم شوه. او دلته عجز ملمانه راځي په اختر کې مبارکۍ له راځي جدې خاونې چاته د چی روړې ستم نشي کولی ځکه هغه تلي پلار کرا وی جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون نو یک دوزخ لزم نو خدای دا خزر اثر الته کې چې ځوانه یو ځای غسی خلو الته کې بيو او جدائی نه قبلوم. زنانه ته د خاون په کور روزانه 36 کروڑ کالو عبادت ثواب هر شپه روزانه د رباط اجر د جهاد په بارډرو باندې د مسلمانانو د سکیورټي د حفاظت د پاره د سرحداتو د حفاظت د پاره شپې رونول. زنانه ته د خاون په کور باندې همیشه د احرام اجر میلاویږي. د احرام په یو قدم 2 کروڑ نیکی دي. د احرام په اوله تلبیه د جنت زیری دی. که په احرام کې مړ شي وی مخ ولا ما پټوي عطر پې مه لګوئ قیامت په ورځ چې دی د قبر نه راپاسي دی به په احرام کې راپاسي په احرام کې. نو دا د الله ملمه دی خو زنانه ته د خپل خاون په کور دا ټول اجرونه مفت میلاویږي. وای دا ولی وای دا ځکه دا زنانه په یو سا دیته 2 کروڑ نیکی په یو قدم 2 کروڑ نیکی په یو سا 1 کروڑ نیکی په یوه خبره خواښې ترخه وکړه یور ترخه وکړه اندرور ترخه وکړه سخر لیور ترخه وکړه او یا خاوند خبره ترخه وکړه د دې د طبیعت نه وه. نبی علیہ السلام فرمایي دې زنانه ته په جنت کې د یو محل ضمانت زه ورکوم دا دې غلی شي. خو دا دومره اجرونه سوال دا دی چې دې زنانه ته ولي میلاویږي المخبت په پوره دنیا کې چې څومره نیکی کېږي د دې ثواب زنانو ته په کور کې مفت میلاویږي. دا ولي میلاویږي په د هغې وجه دا ده چې دا د یو بچي مور جوړېدو والا وي. دا به د یو بچي تربیت کوي. دا به د یو انسان د هغه پرورش کوي. دا به د یو انسان نه انسان جوړي. فابواه یهودانه او ینصران او یمجسان وی بچه خو په سپیشل نیچر باندې پیدا کیږي په پاک نیچر خو سل خویونه نوري یو پکې د موري چې موري ګډه وړه ده چم پرکا دیوال سورکا گن خورکا د کور ورکا بید رکا الوتکا جو راشه چې ګوري نو د هغې په کور کې ساتل د هغه د وړو ژوند هم خراب کړي او د بېدینه ښځې تل په کور کې شور وي او شور به جوړ کړي چې خاوند ته یې خیشکور وي او چې خاوند کوي یو ګفت د دې څلور وي. هغه نبی علیہ السلام فرمایي دا جهنمی ده جهنمی ده. سودان تطلو قطر ایرلاینز کې نو جاز کې دا ایر هوسټس ټافیانی ګرځي چې اول جاز هوار شي جو ټافیانی زما خواله ټوکرې چې راوړل نو مې دا ټولې راواچو چې تا ته دمک هم دا 1500 کسانو بوینګ تیاره ده او ستړي کېږي. وی نو داسې واجب ستا دپاره خو دا نه دي خو زما خبره په هغه ولګېده. نو چې ټافیانې ختمې کړې سپاتې وي واپس راغله مونږ سره د زنانو جوماتو وی کین آی سی یور وایف مې نو وی وای دا مونږ د نادرن ایریا شمالي علاقه جات د غرونو د غارونو نه راویستي دي او مونږ پې دا غټ غټ ترپالونه د دې وجې نه اچول دي په چا سوری ونه شي. دا خو په سړي باندې سم پیریان راځي که چا ولیدو نو مونږ دا پټې کړي ځکه دي چې دا شکلونه ښه نه دي. مې وی نه وي تاسو خو داسې ښکلي یې. مې یو سړي به هره شپه نکاحنامه کتله نو ښځې ورته وی یا سړیه ته په دې نکاحنامه کې کوم منزل پړاوې کوم تلاوت پکې کې وي زه پکې ایکسپایري ډیټ ګورم چې تا نه به مې خدای خلاصوي کله
چې مولوي صاحب چې نکاح کو نو چاته ایکسپایري ډیټ یې لیکلی او که نه و. دا موضوع یو پرنسپل و ښځه یې مړه شوه. زه لاسنیوي له تلمه نو دلته بل یو پرنسپل وي مولوي صاحب چېرته مې لاسنیوي له ځم نو ما ته وی ولې زه سوال جواب درته کوم او صحیح سوال جواب به رسې. وټس دیټ هغه څه دي؟ وی ته چې لاړ شي ورته به ووایې په دې غوږ کې چې پلانکي پرنسپل سلام کو نن وزګار نه و سبا به انشاءالله راځي. خو خدای دې غر که کومه دعا دې کړ وه چې خدای ته اخلاص کړي هغه دعا ما ته وکړه چې ما ته هم خدای اخلاص کړي. جو په هغه جنازه کې هغه وخندل ما ورته هم جون کې تو هغه الفاظ ورسول جو ډېرې وخندل. خدای دې خدای داسې کړي په غم کې هم سړی نه معاف کوي. دواړه ملګري وو د ګپ آزاد وو دواړو. نو مې داسې چل دی مونږ اکثر په یو بل داسې پېښېږو بیا ترې په خلاصېدو حریان وو. په بنده برقه باندې ښځې خرڅېدې چې هغه به تو مخ به ورته وله نه ګورې خو برقه به یې له پاسه پې لیبل لګېدلی او په هغې باندې ریټ لګېدلی و چې فکس ریټ 10,000 5,000 داسې. خو دا سړی لاړ په هغه میله کې ښځه اخېسته جو قاري صاحب ناست و نکاح وکړو وي تا په 10,000 قبوله کړه وي ما قبوله کړه. هغه ولا رسید کټ کو نو په رسید یې لیکلی و چې خریده هوا مال واپس نہیں ہوگا. خو دی حیران شو چې خدای دا په څه مصیبت دی په دې کې. نو خو چې دی را روان شو یو شاته نه کاونټر والا آواز ورته وکړو یوسې ګرځوه. جو په هغې باندې دی ښه شکي شو چې خدای اوس دی هغه چې کور ته بوتله نو هغه عجزه د 80 کالو بوډۍ شکل یې هم نه و غاښونه یې په خوله کې یو نه و لاسونه یې رېږېدلي وو پوزه یې رېږېدلې وه د ځان په مرض باندې صرف تشه برقه قدرې وه تشه برقه هلکه وی وسې ګرځوه. زنانه نبي علیه السلام ورته خلک وایي چې وایف از ا لایف دا یوه زندګي ده ژوند دی. د هغې وجه دا ده چې دا به د پلار سره دا به د خاوند سره د بچي په تربیت کې هلپره وي. اوله مدرسه زنانه د خپل بچي ده. دا دومره اجرونه ما چې مخکې بیان کړه دا ورته میلاویږي په دې باندې د بچي په تربیت باندې. وای دا بیماره ده په تش تپوس باندې چې بھابي هاو آر یو په تش تپوس باندې دا سړی 80 کاله د جهنم نه لرې شي 70,000 فرشتې ورته د سبا دغه وخته پورې د بخښنې دعا کوي. دا په کور کې بیماره ده دې ته په کور کې تکلیف وي خو دې زنانه ته همیشه وای د بچی په تربیت به دا زنانه خدای د غټو بیمارونه د بے پردی بیمارونه به الله دا بچ ساتي کینسر وغیرہ وغیرہ. دا تاریخ شاهد دی بلکې میډیکل شاهد دی ګواه دی په دې باندې اخبارونه وګورئ چې کوم زنانه بچی نه راوړي هغه الله په دې مرضونو باندې اخته کړي د بلډ او د شوګر او د یرقان او د زړی او د کینسر پورې. وای د بچی په پیدایش باندې د دې مخکینی ټول ګناهونه معاف. د بچی په دورانیه وای د دې زنانه په یو ورځ په یو سا باندې په یو استغفار باندې د 80,000 ملایکې دې ته د بخښنې دعا کوي. فتاوی رحیمیه لیکلي دي دې ته د 70,000 نیکۍ ملاویږي 70,000 ګناهونه معاف کیږي او 70,000 درجې بلندي کیږي او دې ته د حج او د عمرې ثواب ملاویږي. د یو بچی په کور ته په آمد باندې د دې د 80 کالو مخکینی ګناهونه الله معاف کړي. دا جنۍ دا مور ته د جنت زیری ملایکې راځي مبارکۍ له دا ماشومه په غی کې نسی چې څوک په دې ماشومه خوشحاله شوی دی الله دې هغه خوشحاله کړي. ادخلها الله بها الجنه د لور په آمد باندې فوراً ملایکې په جشن د خوشحالۍ مناوي جشن میلاد په مناوي او د مور ته د جنت زیری ورکوي. د بچی په فیډنګ د بچی په خوراک باندې په یو ساس کې پیو باندې د یو انسان د ژوند کولو اجر د بچی په خوراک په یو فیډر باندې یو بوتلګې پي جوړ کی یا یو پیاله چای یا یو پیاله اوبو یا یو ککوړې وخندقه دا جنانه د جهنم نه لري شي
یو خندق 200 کال دی 749 4900 سال صرف د یو بچی په خوراک باندې دا د زنانه د جهنم نه لري شي. د یوې شپې په بیماری باندې وړوکی سنت کړی دی یا وړوکی بیمار دی ټیکې ورته کړي دي یا هسې تبه ده او دا مور ورته ناسته وي درد بھرې او دا عجز دا اوده کېدی نشي پاسېدی نشي مومنټ آرام څه نشي کولی وایي په دې باندې دې ته الله د اویاو غلامانو آزادولو ثواب ورکوي د 70 صدیقینو اجر ورته میلاویږي. بچی دومره لوی شي چې دی ډیډ او انټي او امي او ابو او نه اول ورته بچی ته د الله نوم وښایه. وایي په کومه ورځ چې بچی په خپله ژبه باندې د الله نوم واخلي د مور مخکینی ټول ګناهونه معاف، د پلار مخکینی ټول ګناهونه معاف. د قیامت په ورځې د حساب او د کتاب نه به د دې زنانه نه د قیامت د 500,000 کالو آډیټ او هغه حساب او کتاب هغه ورته بالکل معاف شو. بغیر د حساب کتاب نه به دا جنت ته ځي. بچی له پی ورکوي په یو ګوټ پیو د یو انسان د ژوندي کولو ثواب په هر قطره باندې د یو نیکي. بچی لویږي 2 کاله شو چې د پیو نه پرې کوي بیا د جشن د پاره ملایکې راشي مبارکۍ د پاره وایي څوک چې په دې ماشوم خوشحاله شوی دی الله دې هغه خوشحاله کي او دې مور په اوږه باندې ورته لاس کیدي د نن نه پس نوی عمل کوه زړه کاته دې ټوله معاف شوله بالکل معاف. استأنف العمل 4 قسمه خلق به جنت ته بے حسابه بے کتابه جنت ته ځي. یو هغه زنانه ده چې هغه د خاوند فرمان برداره حیاداره آبداره دینداره او حیاداره تابعداره دا بے حسابه بے کتابه به جنت ته ځي. دا بچی سبق ته کېناسته وی دې بچی صرف جامه واغوستله یا دې بچی چپل واغوستو او لا جمعات ته قاری صاحب خواله تلی نه دی او د دوی د ټولو ګناهونو د معافی اعلان الله وکړي. د جمعات ته روان دی تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 400 کې حدیث راغستی دی چې په یو قدم په جنت کې ورته یو خار میلاویږي. یہ تو اس کے کرم کا سلسلہ ہے کہ بھر دیتا ہے جھولی پھیلانے سے پہلے. یہ تو اس کے کرم کا سلسلہ ہے کہ نشہ رنگ لاتا ہے پلانے سے پہلے. حالانکه وړي کې لا سبق نه دی ویلی وړي کې لا په 8 بی او په الف بی کې دی او وړي کې جمعات ته روان دی د مور مخکینی ټول ګناهونه معاف. یو بسم الله بچي وویله نو دا یو بسم الله شپږ کسان په الله بخي. دا بچی د مور و پلار دا استاز د مور و پلار. د دنیا او د آخرت فرق دا دی چې د دنیا چې ترسو تا ایم ایډ او ایم فل او پی ایچ ډي او دا دې کړي نه او ډاکټر شوی نه هغه پورې تا ته یو ګټ نتھنګ تا ته هیڅ هم نه میلاویږي. او د قرآن دا دی چې په اولو ورځ لا صرف قاعده دې راغستې ده او ستا مخکینی ټول ګناهونه معاف، د مور مخکینی ټول ګناهونه معاف، د استاد مخکینی ټول ګناهونه معاف. د بچو استاد چې په کومه علاقه باندې بچو ته سبق وای 70,000 ملایکې چې کله دا استاد مړ شي 70,000 ملایکې به روزانه د قبر زیارت له راځي روزانه. یا پر اسکنه رساله د کوړي خټک د رمضان رساله د حدیث پکې د ابو هريره په حواله باندې بیا نبی علیہ السلام فرمای تاسو بچو ته سبقونه وای د الله راغله عذاب په الله واپس کوي. د الله راغله عذاب الکه هغه کور کې به څومره برکت وي. خزه لګیا د خاون نه قرآن وای خاون لګیا د خزه قرآن وای وی ز خپل خاون ته خزه ته قرآن ویم خو بیا به وهله شم مړه کوي سړی خو سبق وته وایا هغه ستا جدا حق دی ته استاد او د خزوالی د خزې جدا حق دی. بنیر کې یو ملک هغه سبق شروع کړو زما خواله راغی
مول سے ماتا صورت یاسین یاد کړه جو مې بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم هغه یاسمین والقرآن الحکیم داغه د لور نوم یاسمینو جو معلوم خار راغی چې ته په سپینه ګیره وسه پورې تا بس څه کولو پوه شوې اوس ته ماته قرآن وی او تعالی درځي نه هسې ټایم خرابې نو خو بیا مې دې زړه کې وي چې ګوره دې سبق وایي او شروع کوي د ده پې کار روانېږي د قیامت په ورځ یو سړي صرف قرآن شروع کو قیامت په ورځ به حشر د علماو سره کېږي اگر که د یو ټکی نه دی ویلی یو ما ورته کیسه وکړه ما داسې ملک صاحب شیطان راغلی و ما ته یې داسې وویل چې دی ملک اوس پورې څه کوله او اوس یې په سبقونو شروع کړه هغه مولي صاحب ما پسې هم شیطان راغلی و ما ته وایي دا مولي صاحب تا ته په مینه سبق نه وایي او راوړو وایم نو مې تا شیطان ته څه ووي وی ما خو ورته وی چې دا مولي صاحب یوازې زما نه دی دی خو د ثابت کلي عالم دی یو کله به یي او کله به نه یي او هر څنګه چې خو زه به ترې ویم په اوله چې کله قرآن خلاص کو صورت یاسین وی مولي صاحب ما ته جنازې مونځ شروع کړه جو مې ډېره ښه ده جنازې مونځ مې ورته شروع کړو ما ورسره وخندل مې سړی ملک صاحب ته له امرې نه خو مې دا لنډه جنازه راته ښیم د دې حاضر مړي جنازه الله اکبر په اول تک الله اکبر الله اکبر الله اکبر څلور تکبیرونه او سلام جنازه وشوه دا خو دې اسانه کړه خو زه وایم چې دا اوږده جنازه یې زده کړم یو هغه نیت مې ورته وښو او غرمه خبر راغی چې ملک صاحب مړ دی رغښتی دی شهید شوی دی پتہ نه لگی یہ تو اس کے کرم کا سلسلہ ہے کہ بھر دیتا ہے جھولی پھیلانے سے پہلے تا قرآن پلاس کے راواغس حشر بدی د عالمانو سره کیږي وای دا سړی یو سړی چې نوې جامې واغوندي او زړه جامه خیراتي ورکي دا سړی پرون حدیث تیر شو په درس کې حیا و میتا په دې زړه جوړه به الله د دې سړي په ژوندانه او په مړوني به الله د لاش حفاظت کوي د لاش په ژوندانه به د بدن نیمګړی کېږي نه سوځي به نه او اکسیډنټ او خرابېدل او په مړوني باندې به د بدن که سینې ویسي خو دی به سین ځان ته راښکلی نه شي د دی به ورستېږي نه دی به ختمیږي نه وی حافظ سړی دی که قبر ته لاړ هم شي وی اور د ده بدن نشي سوځولی په کومه ورځ چې بچی قرآن خلاصوي په هغه ورځ د مور و پلار ټول ګناهونه الله معاف کړي مبارک شي بیا مبارک شي تاسو ټول مبارکي در کومه په کومه ورځ چې ناظره ګورئ بیا دا بچی قرآن وایي مور و پلار ته اجر میلاویږي او شپږ کسان خو په اوله بسم الله الله بخلي په اوله بسم الله باندې نو د ختم په وخت کې فبذالک د زړه نه خوشحالېدل الحمدلله دا د خدای نعمت دی اردن ته موږ تللي نو هلته چې بچي ته سبق وی نو انوسي به رااخلي 100% مسلمانان دي لیکن په بانک باندې پابندي ده بانک ته نشي ویلی دا سټیشن نه بریلي کېږي د عالم په ملاقات پابندي ده بچي ته په سبق ویلو ته به انوسي رااخلي الحمدلله الله ازادي را کړې ده نه انوسي شته او نه څنګه فی بیوت اذن الله ہر کور مدرسہ کول ہر کور ہم نے مرنے کے مدینے میں دعا مانگی ہے ہم فقیروں نے مدینے کے فضا مانگی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کوم کورونو کې قرآن ویلی کېږي دا د اسمان نه داسې پړقېږي لکه مونږ ته چې د اسمان ستوري پړقېږي و یو سړي د کور په درشل یوه پیره قل هو ووي نفت الفقر عن اهله د کور نه نستی ختمه شوله لوږه ختمه شوله د کاروبار خساره ختمه شوله د په کور کې به د ګاونډیانو کره به الله د رزق برکت واچي په یو کور کې یو بلمازه دی یو بلمازه د په وجه به په چار چاپیره په 160 کورونو کې د یو بلمازه سپیره توب وي یو پیره نبی علیہ السلام کور ته راغی زنانو ډوډۍ پخولی نبی علیہ السلام د مینې د پاره وی او ډوډۍ به زه پخه کړم نو ډوډۍ راواغېسته پیړه او داسې پیړۍ جوړه کړه او بیا یې په تبخي واچوله
نیمه ګنټه وشو هغه سر نه تودېږي هم نه. زنانه وخندل وي دا خو نه پخېږي. نبی علیہ السلام چې په کومه ډوډۍ لاس ایښودی دی هغه به اور څنګه وسوځوي، هغه به اور وایي د نبی علیہ السلام تولیه به چا وینځله نه، د نبی علیہ السلام تولیه به اور ته اړتا وکړه، خیره به ترې ټول وسوځېد لکه د سپینو زرونه چې خیره یې لر شي د سرو زرونه، او تولیه به بیا روغه وی. په دې د نبی علیہ السلام د بدن سره ټچ شوې ده. مونږ وایو چې په کوم کور کې په کوم بچو کې د نبی علیہ السلام طریقه راشي، هغه کور ستا بچی ډوډۍ خوري په دسترخوان باندې وی غفر الله، د دسترخوان پورته کېدو نه مخکې د دوی ګناهونه معاف شو. په یوه ډوډۍ باندې شپږ کس په یوه ډوډۍ باندې دې مور ته 1 لاک نیکۍ، 1 لاک ګناهونه معاف، 1 لاک درجې بلندې، د 3 جنتونو به الله بالمستوب ورکوي، جنت عدن، جنت خلد، جنت فردوس په یو ډوډۍ. نو په دسترخوان په سنت طریقه باندې ژوند، خپل بچي د 2 کالو شي د مانځه حکم ورته کوئ. سحر کې شیطان د سړي په غوږونو کې متیازې کوي، نو وای دا دې سړی به سحر کې بچی خوب ته نه پرېږدي، دغه وخت د رزق د تقسیمېدو وخت دی، د 2 کالو بچی ته د مانځه حکم کوئ. وای چې د سپو په بچو کې برکت نه وي، د هغې وجه علماو لیکلې ده چې د سپي په سحر کې اوده وي، دې وجې نه دوی د رزق د برکت، دوی د اولاد د برکت نه محرومه وي. په کوم کور کې یو سړی د مانځه د اوقاتو پابندي ساتي، دې وخت کې پورې تهجد، دې وخت کې طلوع فجر، دې وخت کې طلوع شمس، دې وخت کې اشراق، دې وخت کې نن سهار یو حدیث په بیان کې تیر شو، حضرت حسن بیانې وی چا چې د سحر د مانځه نه وروسته اشراقه پورې په جانماز کېناست او په جانماز یې 2 رکعاته یا 4 رکعاته د اشراق مونځ وکړو، نو حضرت حسن خپل سرمن ونیوله، وی دا سرمن د جهنم اور نشي سوځولی، نشي. کوم زنانه په کورونو کې د ساخ مونځ کوي، دې کور ته به لوږه نیستي نه راځي. د مانځه د ټیمونو خیال ساتي، په دې کور کې به د دې په اولاد کې به داسې برکت وي لکه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین. خدای زمونږ بچي زمونږ د سترګو یخوالی کې، ستا بچی سبق ته ناست دی، ستا بچی قرآن ته ناست دی، ستا بچی مانځه ته. وای کله چې د مور دعا نه قبلیږي د والدینو، د ماشوم لاسونه دې پورته کي، ځکه دی د پیغمبرانو په شانتي دی، دی معصوم دی، د دعا قبلیږي. نو دا زنانه دي د الله نه چې خدای موږ خو ګناهګار یو، دا خو معصوم دی، د دغه دعا خو قبوله کړي. نو دې وخت کې ماشاءالله دا د الله یو لوی فضل دی، د دې ماشوم دا ختم قرآن خدای دې دا د ټول خاندان دپاره، د دې بچي د مور و پلار، د استادانو او د ټولو دوستانو دپاره د بخښنې ذریعه وګرځي. څومره خلک مونږ له راغلي دي، د قیامت په ورځ به آواز کېږي این المتجالسین فیه، کوم دی هغه خلک زما د رضا دپاره به یو بل سره کېناستل، این المتبازلین فیه، کوم دی هغه خلک زما دپاره به په یو بل باندې خورول سکول خرچه به کوله، این المتحابین فیه، کوم دی هغه خلک چې زما د رضا دپاره به یو بل سره محبت کوو، او یو بل زمونږ دا تش کې ناستل دلته کې راتلل او ختم کړو هغه وروسته اجرونه دي، خو دا تش دی زیته سر زیته راښکاره کېدل دا د الله د ټولو دپاره د بخښنې ذریعه وګرځئ. یو صحابي دی هغه فرمایي زه چې کله نبی علیه السلام مدینې ته راغی، زه ورسره میلاو شوم، نو اوله دعا چې اول بیان چې نبی علیه السلام وکړو، وی تاسو یو بل ته سلام وایه، تاسو یو بل باندې خوراکونه کوئ، یو بل ته. نو دا په دې تشو کې ناستو، په یو بل باندې په یو دسترخوان کې ناستو، دا کې ناستل دا رسم رواج نه دی، دا یو مینه محبت او پیار بھرے الفاظ یو بلتا. مسلمان ته تش کتل دا عبادت دی، لاس ملاول د لاس جدا کولو نه مخکې د دوانو ګناهونه معاف، سلام کول څومره په سټایل او په پیار کې سلام وکي، یو کم سل نیکۍ به هغه وړي.
کیناستل وای د لاس جدا کېدو نه مخکې د دواړو ګناهونه معاف. نو دې ختم په موقع باندې زمونږ د راجمع کېدل الله دې زمونږ د ټولو د پاره د بخښنې ذریعه وګرځي، زمونږ د مړو د پاره د بخښنې ذریعه وګرځي. مونږ د خپل بچي د قرآن دا ختم د پوره امت په نوم باندې نظر کوو چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي. خدای د دې ثواب هغوی ته ورسې. بیا د حرم شهیدان، د حرمینو شهیدان، د حج شهیدان، بیا د مینا شهیدان، بیا د زلزلو شهیدان، د کم کمزي مونږ وایو د دې ماشوم دا ختم الله د دې عذابونو، طوفانونو، سیلابونو د واپسۍ د پاره الله پاک دا یو سبب وګرځي او په دې د ماشوم په ختم باندې دی خدای د عذابونو، طوفانونو، سیلابونو، زلزلې ختم کی. مونږ نمرودیان نه یو خدای چې په مونږ پسې ډینګي را لېږي، مونږ عادیان سمودیان نه یو په مونږ پسې زلزلې را لېږي، مونږ فرعونیان نه یو چې په مونږ پسې قهرونه، طوفانونه او سیلابونه را لېږي. خدای مونږ محمدیان یو که لیونی یم خوستا یم عالم ناکام د لیونو سره کوي. خدای زمونږ سره ناکام وکړي، زمونږ څه نیکي ځان ته قبوله کړي. د ماشومانو سبق دی، دا زنانه خویندې میندې په چاردیوالۍ کې عاجزانې دي یا دلته زمونږ دا تش را جمع کېدل دي د قرآن په ختم په خوشحالۍ کې الله دا د ټولو د بخښنې ذریعه وګرځي. خاص خبره شته، خاص خبره څه ویل دي. درود شریف په اخلاص باندې ووایه، دعا کو. اللهم ٹھیک شکر خیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كما خلقتنا مجانا ورزقتنا مجانا فاغفر لنا مجانا. خدای تا خو مفت پیدا کړیو، مفت رزقونه خوراکونه راکې، زمونږ بخښنه هم مفت وکړه. خدای زمونږ سره په آډټ مشه، زمونږ سره په حساب کتاب مشه. تش د دې کلمې لاج وساته، تش د محمد علیه السلام د نوم لاج وساته، تش د قبلې دا تشه سجده په ځمکه باندې د دې لاج وساته، د قرآن د نوم لاج وساته. دا واړه ماشومان د کلمې دعویدار، واړه ماشومان د قرآن ختمونه، د دوی د الله نوم اخیستل، تا ته لاسونه معصوم لاسونه پورته کول، دا زنانه تورسرې عاجزانې تا ته لاسونه پورته کړي. خدای د دوی لاج وساته او خدای ته زمونږ ګناهونه معاف کړي، د پوره امت ګناهونه معاف کړي. د قرآن د ختم په وخت کې 1,00,000 ملایکې راځي. څومره کسان چې څه دعا کوي خدای پاک یوه دعا ولا مستجاب ورکوي. خدای موږ له دعاګانې نه راځي، ستا حبیب چې د خیر دعاګانې غوښتې دي زموږ په حق کې قبول کړي. د کوم شرونو، آفتونو، مصیبتونو نه پناه غوښتې ده خدای موږ له پناه راکړي. نن د دین د محنت د نه کولو په وجه زموږ د کورونو شیطانانو مرکزونه د شیطانانو اډې جوړې شوي دي، زموږ بیټکونه، دیرې، حجرې، زموږ ادارې د شیطانانو اډې جوړې شوي دي. ای الله زموږ مارکیټونه د شیطانانو مرکزونه جوړ شوي دي، د ګناهونو اډې جوړې شوي دي. ای الله د هغه محنت چې په کوم محنت پوره دین په پوره دنیا کې عام کېږي خدای د هغه محنت د کولو توفیق راکړي. د خدای څومره دا اجتماعګانې دي خدای ته قبول کړي. د مسلمانانو تش را جمع کېدل دا تا ته محبوب دي خدای دا د ټول امت د بخښنې ذریعه وګرځي. الله ډېر ووهلی شو، خپل ووهلو، پردو ووهلو، بارانونو او ګلو ووهلو، طوفانونو زلزلو ووهلو او بیا د خپلو په پردو ووهلو. ای الله نن خلک زمونږ د ایمان، زمونږ د عقیدې، ای الله خلک جانچ او امتحان اخلي. مونږ عاجزان یو خدای، دا عذابونه، طوفانونه، زلزلې زمونږ نه لرې کړي، زمونږ ګناهونه معاف کړي. خلک زمونږ د تباهۍ پیشنګویي ورکوي، هغوی سرچ کوي چې مسلمانان به 4 کروڑه په یوه زلزله کې تباه کېږي. ای الله مونږ عاجزان یو خدای ته زمونږ حفاظت وکړي. خدای که داسې مسلمانان په دې طریقه باندې ته دل کې ستا نوم به څوک په خوله باندې وانخلي. مونږ که هر څه یو خدای مسلمانان یو، خدای ته زمونږ حفاظت وکړي. بار بار د حرمینو شریفینو زیارت توفیق راکړي. چا ارادې کړي دي خدای ته ورته ټول سهولیات مهیا کړي، آسانی ورته پیدا کړي، بیماری رکاوټونه ختم کړي او ای الله ته زمونږ ګناهونه معاف کړي. مدارس، مساجد د مسلمانانو د عزتونو خدای الله
لاج وساتي الله زمون ګناهونه معاف کړي چا اولاد د چا د رشتو مسلې خدای پاکیزه او دیندارو رشتو تنظیم وکړي د چا د اولاد مسلې خدای صالح اولاد دیندار د دین د خدمت د پاره ورکړي د چا په کورونو کې به اتفاقی وي خدای اتفاق اتحاد محبت دینداری ولا ورکړي الله د چا د رزق مسلې حلال شته ولا ورکړي حرامونه بچ کړي د چا د بیماری مسلې خدای د نیک عمل د پاره ولا صحت کامله ورکړي الله پاک ته ولا صحت چا درخواست کړي دي یا چا درخواست کول غوښتل یا د چا ماشومان بیمار دي ماشوم سوي دی وي مونږ دعا کوو چې خدای ټول ول د نیک عمل د پاره صحت کامله ورکړي د مونږ د تش راجمه کېدل زمونږ د ټولو د پاره د بخنې ذریعہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین مبارک بیا مبارک شي جزاکم الله جی مبارک